د په سکرین چې کوم ځوان ته اوس ښکاري مصور، اوس هم د ده جنازه وکړل او تورو خاورو ته مو وسپارلو. وجه صرف او صرف دغه موبایل په لاره باندې را روانو او دغه درندګان، ظالمان، سنیچران دا ورپسې راووتل او د دنې د موبایل د اغوستو کوشش وکړو، ده ورته موبایل ورنه کړو، د خپل ځان د خلاصي دپاره یې منډه کړه دی. نو چې کله د منډه کړه دغې ظالمانو په بېدردۍ سره په ده باندې فایر وکړو او په شهادت باندې ورسولو. د دې قوم د دې خلقو درندګي دې حد ته ورسېدله چې د یو موبایل په بدله کې دغسې ځوانان دوی مړه کوي او په شهادت باندې رسوي. دې ظالمانو ته دا پته نه وه چې دا موبایل به تا ته څه درکړي، د دې به څومره قیمتي. خو تا څه وکړه، یو ځوان دې د خپلې ځوانۍ نه خلاص کړو، یو مور او پلار دا د ځوان بچي نه خلاص کړل، په هغې باندې به څه تېرېږي؟ دا تصور او دا سوچ ته کولی شي چې په هغې باندې په دې وخت کې څومره لوی قیامت تېرېږي. ټوله علاقه په دې ځوان باندې انتهایي دردمنده، خفا، نو چې د هغې په کورنۍ، د هغه په خاندان باندې به څه تېرېږي؟ الله دې ورباندې ورحمېږي، الله دې ورته صبر ورکړي. دغه ځوان، دغه هلک، دغه مصور چې ډېر د نږدې نه موږ پېژنو، په علاقه کې ډېر د لویو اخلاقو خاوند، د خپل کار سره کار ساتل، نه بې ځایه ناسته، نه بې ځایه ګرځېدل. دا اوس هم چې کله دی په دې شهادت باندې رسېږي، دغه ظالمان ورباندې راوځي، په دغه وخت کې هم دی د خپل ټریننګ سنټر نه راځي، کوم هسپتال کې چې د ټریننګ کولو د هغې نه په دې دی په واپسۍ کې او کور ته را روان یا دی هغه هسپتال ته روان و، خو په لاره کې ورسره دغه واقعه وشوه. خپل اسټډي، خپل سبقونه او د خپل کار سره کار ساتل، اخره کې دغې ظالمان ورسره دغسې کار وکړو. نو انتظامیې ته هم زمونږ خواست دی چې پېښور او دغه علاقې چې ډېرې پوره هم نه دي، د دې نه کراچۍ او د کراچۍ ماحول مه جوړوئ. خدا را په دغې خلکو باندې اکشن واخلئ، دا علاقه د دغې خلکو نه پاکه کوي او د اسلام او د شریعت په نظر کې خدا خلک هسې هم د ایمان نه خلاص دي، خو دغې مسلمانانو ته، دغې پښتنو ته چې ډېر پوره هم نه خلک دي، دې ته د دې نه حفاظت ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو غل غلا کوي نو ایمان د ده نه په دغه وخت کې اوچت شي، داسې بره بره دې ګرځي. نو الله دې ورحمېږي، ډېر زیات ورباندې دردمند یو، ډېر زیات ورباندې خفه یو، خو اخره کې بیا یو دعا کوو چې الله مور او پلار ته صبر ورکړي. علاقه، ملګري، دوستان پې دومره خفه دي چې د دوی په مور او پلار باندې به څه تېرېږي، څومره لوی قیامت به یې په هغې باندې.